وی نبی علیہ السلام بچ په لار باندې روانو کاڼو به ورته ویل السلام علیک یا رسول الله کاڼو به آواز کو ابوبکر صاحب په کور کې یو دوه کاڼي وو د یو متکا نوم و د یو متکلم نوم و متکا باندې به نبي علیہ السلام تکیه وخله کاڼی و متکلم به ورته سلام اچو نو دا په دې باندې مشهور شو په متکا باندې او یو په متکلم باندې مشهور دا د کاڼو محبت و دومره لوی پیغمبر دی را احد په غر باندې ولاړ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب هم راغلو دا څلور واړه د احد په غر باندې ولاړ دي احد غر د خوشحالۍ د وجې نه په خوځېدو شو چې ما باندې د دواړو جانو سردار ولاړ دی په خوځېدو شو د خوشحالۍ د وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عجیبه خبره کوي وایي ای د احد غره خپل پزي باندې ودرېږه تا باندې یو پیغمبر ولاړ دی یو در باندې صدیق ولاړ دی دوه در باندې شهیدان ولاړ دي وایي د احد غر دا واپس صحیح شو درېږي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل احد جبل احد یو غر دی یحبنا ونحبه دا احد جبل دا غر منگ سره محبت کوي او منگ احد سره محبت کوي غر دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره محبت دی نباتاتو ته وګورئ دې بوټو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ روانو بوټو به باقاعده سلام اچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله قضای حاجت کولو تشی میتازي یا ډکی میتازي دا بوټي بخپلو کې یو ځای شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرده جوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرده جوړه کا یو واري نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو صحابي فرمایي وځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وما او من په سفر باندې روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ونې لاندې وده شو وای ما رسې کتل چې هلته یو بله ونه وه هغه را روان شو باقاعده را روان شو او راغو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ودرېدلو لږ ودرېدلو بیا روان شو واپس د خپل ځای ته لاړو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راپاڅېده ما ورته ویل یا رسول الله دا پلان کوي ونه وه ته دلته وده وې دا ونه راغله دې ځای ته تا ته وکتل بیا لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې ای زما صحابي وی دې د نبی د الله پاک نه استأذن الله د الله نه تپوسو کو ان تسلم علی چې په ما باندې سلام واچي فاذن لها الله ورته اجازت ورکړو راغلو په ما سلام واچول واپس تخبل زیاده لاړو یو مشهور حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مخکې خطبه کوله نو په خطبې کې بیا د ونې یوه څانګه وه ستنه وه داسې هغه ستنه د لرګو وه لکه د کجورو څانګه وه نبی علیہ السلام به هغه ته ډانه وخله په خطبه کې تمیم داری رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمان شو وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د لرګو داسې منبر جوړ کړو ښایسته شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې بیا خطبه کوله نو منبر ته به راتلو نو هغه څانګه چې کومه وه ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کوي خطبه یې شروع کړې د ماشومانو اوازونه دي د جړا د ماشومانو په شان د جړا اوازونه دي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوږ کېغوستو چې ورته پته ولګېده چې دا د ونې دا ستنه دا جاړي ورغې غاړه دې ته وکړه دې دپاره جړل چې ته به دې نه بس په ما سره نه ودرېږې ما باندې به ډانه نه وخې ته به دې منبر ته ځې نو زما ستا جدایي راغی یا رسول الله ما نه ستا جدایي نه برداشت کېږي دومره محبت ورسره د ونو د نباتاتو دومره محبت و والله که خو دومره محبت ورسره زمونږ د حیواناتو څومره محبت و نبی علیہ السلام چې وفات شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اوښه وه قصوه یې نامه وه وایي دا بیماره شو خوراک یې بند کړو چې نبی علیہ السلام وفات شو زه به خوراک څنګه کومه صحابو په زوره به رانیولو خوراک به ورکولو صحابو نه وتښتېدو جنت البقیع ته لاړو هلته به پروت ور ټیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جدایي کې پروت و اوښ دی دا په څه پوهېږي خو د نبی علیہ السلام سره محبت دومره دی د نبی علیہ السلام د وفات نه یو څو ورځې پس هغه هم لاړو ختم شو د نبی علیہ السلام د وفات نه پس یو څو ورځې ژوندی و خوراک یې نه کولو هغه هم لاړو وفات شو دومره محبت د رسول الله مبارک سره د حیواناتو د نبی علیہ السلام یو خور وه رضاعي خور یې وه شیما
دا د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا د لور وه او حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضایي مور ده. وایي دی به چې کوم دی د خپل چیلیګانې به بهر ویستلې. و یو وارې مور ته وایي چې مورې زه خو نور دا چیلیګانې ویستلی نه شم بهره، دا سرولی نه شمه، ما سره به یو کس کې چې ما سره دا چیلۍ وسروي. مور یې ورته ویل چې بچیا په دې کور کې نور څوک دي؟ یو زه یم او یو تی، دا بل خو ورکوټی ماشوم دی، نبي علیه صلات وسلام خو ورکوټی د پویو ماشوم و، دا به څومره یا به د 3.5 کالو یا به د 3 کالو دې باندې څه کې دا خو تلی نه شي. وایي نه زه ځان سره دا بوځمه. وایي په دې څه کې دا خو ماشوم دی، دا به ستا څه په کار راځي؟ ته خو به د دې خدمت کې، ته خو وایې چې ما ته یو کس راکړه چې ما سره دا چیلۍ وسروي، نو دا خو یې نه شي سرولی. ورته وایي ای مور یو ځل ما ځان سره نبي علیه صلات وسلام ویستی و، دا ماشوم پیغمبر نه و هغه ټایم. وایي ما محمد رسول الله ځان سره ویستی و. وایي ما یو 3 خبرې څه عجیبه ولیدل. یو چې په کومه لاره به زه روان وم، ما د پاسه به چې کوم دی د وریځې لږ شانتې وریځه به زما د پاسه روان وم، ما نور نه دی لیدلی، څومره سخته ګرمي ده. وایي ما نور نه دی لیدلی، وریځه به زما د پاسه او د نبي علیه صلات وسلام به ما نیولې و، زموږ د پاسه به وریځه وه. دویم یو راهب مې وکتو، هغه راهب دا وویلې چې ستا دا ورور په مستقبل کې ډېر لوی سړی به جوړېږي. وایي دوی کې د ډېر لویو خلکو اثرات دی، دا خو پیغمبر و که نه. او دریم وایي چې کله ما چیلۍ یو پټي ته یوړه، د سرولو هغه ځي ته مې یوړه، چیلۍ هلته لاړه، په 2-3 منټو کې فارغ شو، واپس راغله، د نبي علیه صلات وسلام نه ګول دایره تېره کړه او همداسې نبي علیه صلات وسلام ته کتل. چیلیګانو وایي دوی ما هلته ولېږه چې تاسو خوراک به وکړئ. وایي دوی په 3 منټو کې ځان واپس راورسو او د نبي علیه السلام د تو شو او نبي علیه السلام ته یې کتل.